أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة نور اتلسم سپارہ آیات نمبر 30. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. دا دویم حکم دی چې د فواحش د انسداد د بارا یعنی د بے حیا د بندیدو د بارا الله تعالی کړی چې بے حیايي چې کوم دی بند شي. د دې نه مخکې ډومبني حکم هغه تیر شو چې تاسو د چا کورونو ته بې اجازت مه داخلېږئ چې هغې د حکم د استیزان وي د اجازت طلب کولو والا حکم. نو دغه د فواحشو د بے حیا د بندیدو د پاره او دلته کې دا دویم حکم د حجاب یعنی د پردې چې په دې سره انسان د بے حیايۍ نه چې کوم دی بچ کېږي. ځکه نظر دا د بے حیايۍ ډومبنۍ مقدمه ده. ډومبنۍ مقدمه ده د بے حیا دپاره نظر دی او اخري مقدمه بیا بدکاری او زنا ده. نو د فردي احکامات الله تعالی راولېږل چې د مسلمانانو د انسانانو د دې د عزتونو حفاظت وشي. نو دا ډومبي آیات نه دی بلکې د پردې په باره کې چې کوم آیاتونه نازل شوي دي ډومبني نو هغه آیاتونه دي چې کوم د زینب بنت جحش رضی الله عنها سره چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح کوله په هغه موقع باندې چې کوم آیاتونه نازل شوي نو هغه ډومبني آیاتونه د پردې وو. ځکه چې د دې آیاتونو په باره کې بعضې علماوی د دې تیر شو آیاتونو دغه کې باره کې چې دا په 3 هجری کې د فردي حکم راغلی دی. بعضې وی 5 هجری کې. تفسیر ابن کثیر 5 هجری ته چې کوم دی ترجیح ورکړی دی. او دا واقعه چې کوم راغلی وه د بنو مستلق دا واقعه نو دا په 6 هجری کې راغلی ده. نو په دې باندې د ټولو مفسرینو اتفاق دی چې د پردې په باره کې کوم ډومبني آیاتونه نازل شوي دي نو هغه د سورې احزاب والا آیاتونه دي چې په هغې کې الله تعالی د نبي علیه السلام بیبیانو لونو او د امت ټولو خلکو ته چې کوم دی حکم کړی دی چې تاسو کله د خپلو کورونو نه راوځئ نو مضبوط څادرونه په خپلو مخونو باندې راواچوئ چې تاسو پهچان پردې سړی ونه کړي. نو دلته کې ډومبني حکم الله تعالی دا کړی دی چې قل للمؤمنین قل نبی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې قل فرمایا للمؤمنین دی مؤمنانو ته یغضوا چې ښکته ساتئ من ابصارهم خپلو نظرونو لره. نو ګوره الله تعالی دا 2 څیزونه ذکر کړل. یوه مقدمه ډومبنۍ چې هغه نظر دی نظر یې ذکر کړو چې د نظر حفاظت کوئ. دویمه مقدمه زنا یعنی قرآن مجید ډومبنۍ مقدمه د بے حیا ذکر کړل چې هغه نظر دی او اخري مقدمه چې هغه زنا ده. دا دواړه ذکر کړي دي. د دې په منځ کې چې څومره مقدمات راځي دا ټول حرام دي. هغه ټول د دې په ضمن کې راغلل. اګو پردی زنانه سره خبرې کول دي. اګو پردی زنانه لاس وړل دي. په پردی زنانه ته اشاره کول دي. دا ټول په ټول باندې حرام دي. څنګه چې نظر حرام دی څنګه چې زنا حرامه ده دقه شان پردی زنانه سره خبرې کول هغې ته چې کوم دی اشاره کول هغې له لاس وړل دا ټول چې کوم دی په دې کې راغلل دا ټول حرام دي. خو نظر الله تعالی دا چې کوم دی په خاص طور باندې وفرمایي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي چې النظر سهم من سهام ابلیس چې دا نظر دا د شیطان د غشو نه یو غش دی چې دا په انسان باندې لګي. بلکې حدیث مبارک کې دا راځي چې کوم سړی خپل نظر د الله د پاره ښکته کړي
یعنی د نظر په زنانه ولګید، نامحرمه زنانه باندې ولګید او د خپل نظر ښکته کو، الله به ورته د ایمان خوږوالی نصیب کی، الله به ورته داسې ایمان مضبوط ایمان نصیب کی چې د هغې حلاوت او د هغې خوږوالی دی بیا په زړه کې محسوس. نو نظر دا ډېر خراب چیز دی. په دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي چې کوم دی تپوس کوي چې د الله پیغمبره کو د سړي غیر ارادي طور یعنی د اراده نه وي او د نظر ولګي څه به کوي، نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل دی د خپل نظر واړي د زنانه زموږ مرګی وی مولي صاحب کو لومبي نظر کې خو ګناه نشته، سړی پې راټیټ کي وي لومبی نظر دا پې سړی راټیټ کي نو راټیټ کو وی پې نه، ځکه چې نبي علیه السلام وفرمیل چې دی به نظر واړي. او د حضرت علي رضی الله عنه په روایت کې دي چې لومبی نظر معاف دی، لومبی هغه نظر چې دا غیر اختیاري طور لګېدل دی، خو تا قصدن عمدن وکتل نو تا ګناه کبیره وکړله، ګناه دې وکړله، لویه ګناه دې وکړله. نو راټیټ کو به پې نه چې نظر ولګېد فوراً به نظر ښکته کړو، دا د الله تعالی حکم دی. دغه رنګې دې کې دا هم دي کوم چې بېګیرو هلکان دي او ښکلي دي هغې ته نظر کول په شهوت سره دا هم ګناه کبیره ده. بلکې ډېر بزرګان هغې به چې دغه شانتې هلک ولیدو او هغه به یې ښایسته و په سترګو ای به منډې والې پټېدل به فتنه آ گیا فتنه آ گیا، د هغې نه به تښتېدل. دا خلک اړو ګناه نه ګڼي، حالانکې دا بدترینه ګناه ده، بدترینه ګناه چې ته بېګیرې هلک دی او هغه له الله تعالی ښایست ورکړی دی او ته ورته په شهوت سره ګورې، نو دا هم ګناه کبیره کې راځي. د دې ټولو څیزونو نه ځان بچ کول غواړي. قل وفرمایا للمؤمنین مؤمنانو سړو ته یغضوا چې دوی ښکته ساتي من ابصارهم خپلو نظرونو لره ویحفظوا او دوی حفاظت کوي فروجهم د خپلو شرمګاهونو، د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي. بعضې خلک دا وي چې یاره زړه صفا دی نو نظر ته څه حاجت دی، نظر حفاظت ته څه حاجت، زړه صفا پکار دی. نه نه بره دی بره بره کته لګیا دی بره آیت دی، دواړه آیتونه دي. نو وی د دې نظر حفاظت ته څه حاجت دی، زړه صفا پکار دی. حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو نه په دنیا کې څوک پاک دامن نشته دی چې د عایشې بیبي مخکې تیر شو سوره نور کې چې د عایشې بیبي پاک دامني الله تعالی د وحي په ذریعه باندې ثابته کړله چې دا پاک دامنه ده. هغې بیبیانو ته الله تعالی حکم کوي یا ایها النبی قل لازواجک، ای پیغمبر علیه السلام قل وفرمایه لازواجک خپلو بیبیانو ته و بناتک او خپلو لونو ته وفرمایه ونساء المؤمنین او د امت ټولو بیبیانو ته وفرمایه یدنین علیهن من جلابیبهن چې تاسو که د خپلو کورونو نه وځئ نو مضبوط څادرونه په خپلو ځانونو باندې راواچوه. نبی علیه السلام د لومبۍ خپلې بیبیانې یادي چې د هغې نکاح الله تعالی په عرش تړلې ده. د خپلو بیبیانو ته دې ووایه، خپلو لونو ته د فاطمې رضی الله عنها په شانتې لونه چې دومره حیاناکه چې یو پیرو د نبی علیه السلام وفرمیل ورته یو بچیه میاشت راختله نو فاطمې رضی الله عنها ته بابا جانه وي زه خو ما ته خو پته نشته دی، وي تا نه دي کتلی بره وګوره که نه. هغې بابا زه خو د لومبۍ دویمې درېمې ورځې میاشت ته نه ګورم. وي ولې؟ وي په دې د لومبۍ او دویمې او درېمې ورځې میاشت ته عام طور سړي ګوري، ټول خلک ورته ګوري. نو زه یم هسې نه چې زما او د سړو نظر په دغې میاشت باندې یو ځای شي، دومره حیاناک. هغې ته الله تعالی فرمایي چې تاسو کله د کورونو نه وځئ مضبوط څادرونه د خپل ځانونو ته. د نننۍ زمانې به څه مسلمانان او څه بیا چې کوم دي زړونه پاکي او بیا چې هغې د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېدلې د ضرورت لپاره به وتلې. نو په مدینې منورې په کوڅو کې چرسیان او پوډریان نه ګرځېدل، هلته به یا ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخې له ورتلو، یا به ابو هریره رضی الله عنه مخې له ورتلو، یا به ابو درداء رضی الله عنه مخې له ورتلو، صحابه به له مخې له ورتلل که نه. نو د صحابو زړونه پاک نو بیا هم الله وي ښکته ګورئ، د زړونه ښکته کئ او مضبوط څادرونو زنانه دوی په خپلو ځانونو باندې راواچوئ. د دې مطلب دا دی چې زړه پاک دی خو تا غلط نظر وکړو په دې باندې د زړه چې کوم دی ګنده کېږي. حدیث مبارک کې راځي که نه چې کله یو سړی ګناه وکړي په زړه باندې تور ټاکې ولګي
کو دې سجه توبه وباسي په اخلاص سره هغه روان شي او کو په اخلاص سره توبه ونه باسي هغه ټکي به پاتې شي بیا چې دویمه ګناه وکړي دویم ټاکي پې ولګي رو رو به ټاکي لګي دې توبه نه وباسي اخره کې زړه تک تور شي بیا دې ته ګناه ډو څه ګناه نه ښکاري بیا دې هر قسمه ګناه کوي بالکل څه خفګان به ورته نه راځي ملامت کېږي پې نه الله نه یریږي نه بس هر قسمه ګناه بیا دیږي دی بیا په قتل هم ناراسته نه کي دی بیا په غلا هم ناراسته نه کي دی بیا په ډاکه هم ناراسته نه کي زړه یې تک تور شي نو په دې ګناه سره خو دا زړه چې کوم دی تورېږي نو موږ وایو که صفا زړه هم دی بیا به هم د نظر حفاظت کوي او پرده به کوي ځکه په دغې بد نظر سره زړه چې کوم دی ګنده کېږي قل للمؤمنین قل او فرمایا اے پاک حبیبا للمؤمنین مؤمنانو سړو ته یغضوا چې تاسو ښکته ساتئ من ابصارهم خپلو نظرونو لره ویحفظوا او حفاظت کوئ فروجهم د خپلو شرمګاهونو ذلک ازکا لهم ذلک دا خبره چې تاسو نظرونه ښکته ساتئ او د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوئ دا خبره ذلک دا خبره ازکا ډیره پاکیزه ده لهم ستاسو دپاره ان الله بېشک الله تعالی خبیر خبردار دی بما په هغه څه باندې یصنعون چې تاسو یې کوئ سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله